الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. پمخکی رکو کی د نارینو زنانو د دواړو د اعمالو د بدلی خبر ذکر شو. پس پدې رکو کی الله پاک د نارینو فضیلت په زنانو باندې ذکر کړي. نارینو تا فضیلتنا دو حاصل لی. یو دا چې الله پاک په زنانو باندې اوچت پیدا کړی دی، او دویم دا چې د دې زنانو نان نفقه دا په دې نارینه دا، نو په دې لحاظ سره دا نارینه په زنانو باندې اوچت دی. دا اوچتوالی نارینو ته په زنانو باندې په حیثیت دا مجموعي سره دی، نه په حیثیت د افرادو سره. مجموعي لحاظ سره نارینه اوچت په زنانه، افراد لحاظ سره ډیر زنانا د ډیرو کافرانو سړو نه غوره دي. لکه مثال یو مسلمان زنانا د کافر سړی نه غوره ده. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د ډیرو مسلمانانو سړو نه غوره ده. د افراد په لحاظ سره دا فوقیت نری، بلکې دا فوقیت د نارینه په زنانو باندې د مجموعي په لحاظ سره دی. اوس کمی زنانه نیکان زنانه کمی دی، الله رب العالمین دا غي صفات ذکر کړي. نیکان زنانه هغه دي چې د خپل خاوندانو تابعداري کوي. نیکان زنانه هغه دي چې د خپل ځانونو حفاظت کوي، د خاوند په غیر موجودګي او موجودګي کې ځان ساتي، د ګناه نه، د زنا نه، د بے پردګي او د بے حیايي نه. نیکان زنان هغه دي چې د الله حق ادا کوي او د خپل خاوندانو حق ادا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نیک بیبي هغه ده چې خاوند ورته وګوري او خاوند خوشاله شي، خاوند ته حکم وکي او د تابعداري وکي، خاوند ته غایب یو د خپل ځان او د خاوند د مال او د بچو حفاظت او تربیت او خدمت کوي. دا نیک زنانه ده. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم زنانه چې نیک وي نو دا به د خاوند نه وړاندې جنت ته ځي. خو که خاوند یې مسلمان نه وي، فاسق فاجر کافر وي، الله پاک به دا زنانه په جنت کې به د دې نکاح د شهیدانو سره کوي. کم زنانه چې د خاوند خدمت کوي، دې ته الله پاک د مجاهدینو د جهاد عمر ثواب په خپل کور کې ورکوي. بل حدیث مبارک کی راضی اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغلا چیر جی زد ټولو زنانو د طرف نه تاسو لراغلی نارینه خو ډیر ثوابونه وګټل، منګه غنشو ګټولې. هغه جهادونه کوي، د دین د خدمت د پاره سفرونه کوي، او منځ او روزي وغیرہ موږ هم نسون په دې څه عبادتو کې زمونږ نه ډیر مخکې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه تو فرمایل تاسو د زنانه د خبرې ووري. بیا نبی علیہ السلام او فرمایل چې د دې زنانه په شان سوال چامانه نه دی کړی. او بیا وته او فرمایل چې په خپل کورونو کې په حیا او پرده کې تاسو د دې خاوندانو حقوقم ادا کوئ، د خپل ځان او د خاوند د مال او د بچو حفاظتم کوئ، او خپل منځونه او د سونه په کور کې کوئ. الله پاک به تاسو ته د مجاهدینو د جهاد عمر اجر په کورونو کې درکړي. بل حدیث مبارک کی راضی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم زنانا چی دا خاون نافرمان وی نو دا جنت دا رحمت فرشتی پدی باند لعنت وی بد دعا و تکی او نبی علیہ السلام فرمائی چی کمی خزن خاون خفوی دا دی زنانا عبادات نقبلی کاغا منزن دی کاغا روجی دی او کنور عبادات دی دا دی دا نقبلی نو پکار دا چی زنانا دا خپلو زان دا خپلو بچو دا خاون دا مال دا خاون دا بچو دا غدا کور دا هر چیز خیال ساتی خدمت کئی او دا اللہ پاک حقوقم ادا کئی نو دا زنانا با دا نارینن اولان دی جنت تزی اللہ دی زمان دا مسلمانان و زنانا نیکانی کی بیا کم مسلمان زنانا چی دا سی وی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو خادم صحابیہ دا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کی حدیث مبارک نقل کی نبی علیہ السلام فرمائی چی کما زنانا دخپل خاون علاوہ بل چاہتا زان خیستا کئی نو پدی باندی اللہ پاک لعنت را لی کما زنانا چی زان خیستا جول کی او پلارو کی دا بی پردگی سرگرزی اللہ فرشتی پدی لعنت ہوئی زمون دا مسلمانان زنانا پیشن خوڑی چی کم نخری سوک پزان کئی نو زمون دا مسلمانان زنانو اغا نخری خوخی کپا موبیلو نیٹ کی راغلل چی زنانا دی نمی جامع چی اغاز نمی جامع سبا زمون دا مسلمانانو زنانو مچوی کاغی سرطوری گرزی زمون دا مسلمانانو زنانم سبا سرطوری گرزی کداغی تو گوری چاگی ویخت کٹ کڑی زمون دا مسلمانانو زنانو هم ویخت کٹ کڑی گرزی کاغی پنٹ کی او گوری چی زنانا خو دا جرابی پشان پرتوگا چی او دا سی کمیسا چی ټول وجود پا کخکاری زمونگ دا مسلمانانو زنانا امغ لباس بیا سبا اچھئی کم چی پا نیٹ کی قتلی دی سیزون زمونگ مسلمانان اخوڑ یو پیشن او بل رواجونو او پا دی گناہ کی اکثریت زنانا ملویسی زنانا چی بی پردگی نکی نو سڑی دا نظر دا گناہ نا دیر حد پوری بچ کیگی خو چی زنانو دا سی زان جوڑ کری چی پلار روان تبه چی دا چان اس پرا خوش شوی دا ٹک ٹک کئی روان دا نو پلار سمر نارینه ورطا گوری او دام دا سترگی و روزی چنگی چنگی کئی او پلار چی روانی نو باز دا بجلیگر مولی سیب رحمت اللہ علیہ صرف دا توری کمی و دا لاس کمی دا نور کار پوری زمو مسلمانانو زنانا ولغن تیو چیرله به پیدا کړی او په سر باندې کو داسې بروانې ته به چې د مور او د پلار واده دی داسې بروانې ته به چې هر وخت ته پروګرام ته واده ته روانه ده کاغذ کول ته ځي الله اخلا بیل شان تګي کالجونو سټیټ ته ځي او د هغې مرتبه خو بیا ډېر اوچتي ځکه خو بیا تعلیم یافته وي اگه تا بیا گریجویٹ وی دا تعلیم یافته دا او زمالور ویش پاڑا سم کرده بے شرم بچیانو دانوی چه پردو سڑو سر پلار کی گپی لگولی بازی بے حیا پا که دام وی چه خوا تا پتی چه پدی یونستے پدی کالجون که کم پروگرامون روان دی او بیا پا دا پروان نراز غٹ موبیل ولا ورکڑی ولا گیا خپل انتظامات چلی اللہ دی مون مسلمانانو باندې پردے واچی نیکان زنانه ګورې دا نه دي چې دا بربندې ګرځي جاہلیت په زمانه کې کوم زنانو بچي بے پردگی کولا نن زموږ د مسلمانانو زنانه چا بے پردگی کوي
دوی ځان ته تعلیم یافته او خيار او تکړه وي حالانکه دا د جاهلیت طریقه ده زنانا دی به د خاوندانو تابعداري کوي ها که خپل منځ کې مخالفت او خفګان ناغي خاوند ورته نصیحت وکړي په نصیحت پی نشي د ملاستې زیری جدا کی کپاغیم پی نشي او دی وਹੀ او کبه اختلاف دینم زیات شو د دواړو خاندانونو سو نیکان خلق دی او کس کی نه او هغه د دواړو خپل منځ کې صلح راولي کچره خپل منځ کې دی کور جوړې دو او بیا الله پاک د کامیابی اصول ذکر کوي چې تاسو د یو الله عبادت کوئ هیڅ قسم شرک مکوئ د مور پلار سره رشتہ دارانو سره یتیمانانو سره غریبانانو سره گوانډیانو سره ملګرو سره مسافرو سره وینځو غلامانو سره دې سره ښېګړه کوئ او د بخل او شومتوب نه ځان ساتئ متکبر او شومان خلق د الله پاک وخت نه دي متکبر هغه خلق دي چې هغه بخل خپلم کوي خلکو ته وی بخل کوي او پدې شومتوب باندې دي خوشالي او دې ته چې کمال الله ورکړي نو دا دې پټي دا خلق د الله پاک وخت نه دي بخیل انسان الله نه دی خو چې مال قالی جمع کوي او لګي نه نو دا انسان د الله خوښ نه دی د الله پاک هغه انسان خوښتي چې مال لګي د نیکه پځې کې د ثواب پځې کې په جایز ځای کې چې په ناجایز ځای کې مال لګي دا بندم د الله نه دی خوښ او چې د سره لګي هم نه دام د الله پاک نه دی خوښ موږ مسلمانان مارونه په ګناه کې لګو واده وی پای کې جلاګان نه ولي پیسې غیله ورکی دمان نه والی خردجا الله ولی پیسې غیله ورکی چې کله نکاوي د جمعات امام له 2000 ورکی او چې ډم راول نه غل 1000 ورکی او بیا مونږ وای الله غفور رحیم دی او الله مونږ له حساب کتاب جنت را کې درکې بټول تعالی دم د پار 1000 کې د جمعات امام در نکاو تل 2000 ورکی ابي استاد بس غریبی ده نو په دمتوب کې غریبی ته نه ښکاري د نیکه په ځای کې غریبی ښکاري د جماعت چې کم ماهانه سل 200 روپے چاندي غني شو ورکولي او چې سبا واده وي نو پای کې ډمان له پیسې ورکول شي بیا سوي یره خلک به خبره کې خلک به خاندي چې خلک خاندي د ګناه په ځای کې پیسې لګي په جماعت او په دین باندې نه لګي مدرسه کې پیسې نه لګي جماعت کې نه لګي په طالبانو نه لګي په عالمانو نه لګي په یتیمانانو نه لګي د الله په لار کې نه لګي او چې کله دمتوب او خردجال لاشي نو پاغي باندې سره پیسې بیا پیدا شي تاسو مسلمانانو حال د لګولو په ځای کې نه لګو چې کوم د لګولو زینت ته لګو او بیا سوي یره بس ګرانیم دو غریبیم دنو ګرانی خدا خو غریبی نه ده که غریبی و نو تابه د ګناه په ځای کې نه لګولي چې د رواج د پاره پیسې شته او د دین د پاره نشته دا ته غریب نه مالدار مس چې مس نه وي تابه د مال د الله په دین لګولو چې د الله په دین او په نیکه کې نه لګي خو ته مست کړه الله پاک ستا حال ویني نو بخل صفت دا د نیکانو نه دي بل چې کوم مال د الله د رضا د پاره ني الله جل شانه فرمایي چې دام د الله خوښني لکه منافقان دغه خپل مالونه د ریاکارۍ د پاره خرج کوي خلک وي چې دومره پیسې ورکه خلک راته قصړي وي الله فرمایي چې دا سړی خسړی نه دي ځکه دا د شیطان ملګری دي کدی مال الله د رضا د پاره خرج کړي الله ډېر ثوابونه ورکړي او بیا الله پاک فرمایي چې انسان نیکی وکړه الله په ډېر چند ثوابونه ورکړي بل قیامت ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو د خپل امت او د پیغمبرانو په حق کې گواهی ورکړي نو الله جل شانه فرمایي الرجال قوامون علی النساء سړي د حاکمان دي اوچتي په زنانو بما فضل الله بعضهم على بعض په سبب دا فضل چې الله پاک کړی دی بعضی د دوی لره فضیلت ورکړی دی بعضی د دوی لره په بعضی باندې
وبما انفقوا بسبب دا خرچي باندې چې دی کوي من اموالهم د خپل مالونه په د خپل بیبيانو بچو باندې فالصالحات پس نیکان زنان چې دی قانتاتن دا تابعداري وي نیکان زنان هغه زنان دي چې تابعداري وي د خپل خاوندانو حافظات للغیب بما حفظ الله دی حفاظت کوونکی د خپل ځانونو د خپل اندامونو په وخت د غیر موجودګۍ د خاوند کې پاغه حکم باندې چې الله پاک د دوی حفاظت کړي دی پاغه سره واللاتی تخافون نشوزهن او هغه زنانا چې تاسو یریږي د هغې د نافرمانۍ نه علامات د نافرمانۍ تاسو ولیدل فعظوهن پس تاسو دوی ته نصیحت وکئ واهجروهن فی المضاجع او جداوال توکی د ډډې پزې کې وضربوهن او وی وهي خدا سي وهل چخکاری پینا فین طعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا پس کچره دوی تاسو تابعداري کې تاسو ملټي پدی باندې ظلم ان الله کان علیا کبیرا بیشک الله پاک دی اوچت او لوی ذات فین خفتم شقاق بینهما کچری تاسو یریږي د مخالفت او نافرمانه د خزه خاون په خپل منځ کې فبعثوا حکما من اهلی پس تاسو مقرر کړئ یو منصب د دې اهل د سړینا وحکما من اهلها او یو حکم د اهل د دې خزینه ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما کچری دا دواړه غواړي اصلاح د دې دواړو الله پاک به موافقت راولي په ما بین د دې دواړو کې ان الله کان علیما خبیرا بیشک الله پاک دې زیات علم والا خبردار ذات وعبد الله تاسو عبادت کوي د یو الله ولا تشركوا به شيئا او تاسو شرک مکوي د الله سره د ایسیز وبالوالدین احسان او د مور پلار سره ښېګړه کوي وبذل قربا د رشتہ دارانو سره ښېګړه کوي والیتاما یتیمانانو سره والمساکین او غریبانانو سره والجار ذل قربا نزدې ګاونډي سره والجار الجنب ولري ګاونډي سره دې سره به تاسو ښېګړه کوئ دا نه چې ګاونډیان تنګوئ د کور نه ډیران نو باسي ګاونډیانو په دروازه کېږدئ نو دا ګاونډي سره تکلیف شو د کور نه اوبه وباسي د ګاونډیانو مخې ته بیوئ دا ګاونډي له تکلیف شو په کور کې چې ګڼ څومره ګورئ نو په لاره کېږدئ ګاونډي له تکلیف شو کور ښه مزیدار جوړ کړي خو چې په لاره باندې ګاونډیان تېرېږي ورته پکې پل جوړ کړئ دا ګاونډي له تکلیف شو کور باندې ډېرې خرچې وکړئ خو چې کله د کور نه اوبه راوباسي نو د هغې دپاره پیپ بیا په لاره کې اوچت واچوئ چې خلک پې تېرېږي خلکو له تکلیف وي نو دا ګاونډیانو له تکلیف شو نن مسلمانان داسې کارونه کوي وایي موږ سوچه مسلمانان یو والصاحب بالجنب او ښېګړه کوئ د ناستې واله ملګري سره وابن السبیل او د مسافر سره د طالبانو سره د عالمانو سره د مجاهدینو سره د ملمانو سره د دې سره به تاسو ښېګړه کوئ وما ملکت ایمانکم د وینځو غلامانو سره ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا بیشک الله پاک مینه نه ساتي هغه چا سره چې هغه وي متکبر او فخر کوونکي الذين كسان يبخلون چې بخیلان وي ويأمرون الناس بالبخل وخلق حكم كيد شمتوب ويكتمون ما آتاهم الله من فضل او دوی پټوي هغه مسلې چې الله پاک دې ته د خپل طرف نه علم ورکړي هغه علم دوی پټي څوک ته د حق مسلې تپوس کې استاد وي دا مسله نه بیانوما ځکه وي دا اختلافي مسله د استاد وي زه اختلافي نه بیانوما حق مسله پټکی دا خلق نه دي ښا ډېر مليان نن حق مسله نه ښکاره کوي یا ويكتمون ما آتاهم الله من فضل او دی پټوي هغه مال چې الله پاک دی ته ورکړي د خپل طرف نه فضل نو دی خپل مال ټول عمر په نش باندې خوري نشته را سره بېګا مم نه ده خوړلې او سهار مم نه ده خوړل اوس مم نه ده خوړل بېګا لم پته نه لګي په شومتوب باندې په نش باندې ډېره دنیا خلک خوري ښه ډېر ورسري خو که تپوس دې وکړي یاره بس نشته قرضې دی او غریبي ده او ګراني ده او کار نه کېږي تنخوا لږه ده او کار ډېر کېږي ښه ډېرې ورسري خو په نشي خوري دا خلک د الله خوښ ني
الله درکړي الحمدلله شکر دې کار پکېږي د الله نه خوشاله یو د الله نعمتونه دې موږ له راکړي او موږ یې خورو الله شکریا په استل پکار دي پټول نه دي پکار واعتدنا للكافرين عذابا مهينا من تیار کړي کافران د پاره عذاب رسوا کوونکي والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس وخلق جغيب خرج کی خپل مالونه د خلکو د خودنه د پاره ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او د ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا او دا چا چې شو شیطان ملګری بس دا ډیر بد ملګری دی وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر سچل شوی دی پدی منافقانو باندې کچل دی ایمان نوړي په الله پاک باندې او پر آخرت باندې ول ایمان نه وروړي وانفقوا مما رزقهم الله او دی خپل مال خرج کړي د الله پاک درزا د پاره کوم چې الله پاک دی تور کړي ریاکاری نه وکړي ایمان نه دی وروړي وكان الله بهم عليم ودي الله پاک پدی باندې پی ان الله لا يظلم مثقال ذره بشک الله پاک ظلم نکی پچا باندې مثقال ذره پاندازي د یوي ذره وعندك حسنه يضاعفها او کچریوی یو نیک الله پاک اغزیاتوی ويؤتي من لدن اجر عظیم الله پاک باور کې خپل جانب نلوی بدلی جنت انعامات فكيف اذا جئنا پسنگ حال بوئی کله چمنګرا ولو پیغمبر علیہ السلام من كل امه دار امت نبی شهید گوا پیغمبر د امت په خلاف باندې هغه گواہی ورکی چې من خپل دین نسولو وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او من براور تا پیغمبر علیہ السلام د دې پیغمبران د پاره گوا یوم يود الذين كفروا فدغورت بخوخی کافران يود الذين كفروا اغا خلق چاگی کفر کردی وعصوا الرسول او نافرمانی کردی دا پیغمبر دی بخوخی لو تسوا بهم الارض کاچ پدی باندی برابر شی وزمکا ازمک سر خور شوی ولا يكتمون الله حديثا او دی بنشی پټولی پد ورځ باندې الله پاک نے اس قسم خبره یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه پمخ کی رکو کی تردید د شرک بیان شو اس پدی رکو کی اللہ پاک فرمائی چې د شرک نه علاوه گناهونه معاف کوم خو شرک نه معاف کوم که یو انسان د شرک په حالت کې مړ شو د معافی نه کیږي او که شرک نه علاوه گناهونه کړي مړ شو نو بیا به د معافی کیږي اگر څه زمانه بعد د شراب د حرمت په باره کې دا 3 نمبر آیت ته چې نازل شوی دی اول آیت نازل شو انګور نتاسو ځان له شرابم جوړوي سرکم جوړوي دویم پیدا پکې لګه دو فایده پکې کم دو ګناه پکې ډیر ده اثمهما اکبر من نفعهما او دریم د مانزه پټیم کې مسکی شان نزول دو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه صحابه له ډوډۍ کړ د ماخام مانزه ټیم او پای کې د بوتل او شربت او پشان شراب پراتو شراب هغه وخت حلالو صحابه کرامو ته کې خل ډوډۍ کې حضرت علی رضی الله عنه شراب اوس کل ډوډۍ سر لکه د شربت پشان حلال ماخام مانزه ټیم راغی سبق کې غلط جو قل یا ایها الکافرون په دې کې غلط جو لا اعبد پزې باندې اعبد ما تعبدون چې معنی غلط شوا الله جل شانه د آیت نازل کو چې مسلمانانو تاسو د مانزه داسې ټیم کې مکوي چې تاسو په حالت د نشه کې یعنی شراب د مانزه په ټیم کې مسکي او بیا الله جل شانه د تیمم اجازه تم ذکر کو چې تاسو یو داسې ځای کې چې بیماران یا په سفر باندې تاسو او دس یا د غسل ضرورت ته په نه ملاوي کې تاسو تیمم کوي په پاکه خوره تیمم کوي طریقه تیمم دار چې دواړه لاسونه لستونی څنګه پوروچت کې لاسونو دا لاسونه بزمکه تراواچی یو لاس بټول مخ باندې راکاږي یو پیرا دوباره به راواچی بیا به پلاسونو د سنگلو سره راکاږي پدې کې نیت شرط دی او 2 ضرب دی پکې تیمم به تاسو وکړي دغه طریقې الله پاک په دې ځکه ذکر کړی
بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د يهوديانو مذمت ذکر کوي چې دا يهوديان تاسو سره خبرې کوي نو دوی ستاد خبره تابعداري نه کوي دوی وی سمعنا وعصينا او پسې بیا وی واسمع غیر مسمعين زمونږ نه داسې خبرې وره چې تی نورې اورېدلې نه غواړي بد خبرې زمونږ نه وره او بل لفظ ذراعنا وی الله پاک فرمایي کدی د دې په زیبانه سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا ویلو دا ډېر بهتر لیکن الله پاک په دې باندې لعنت لګي بل د اهل کتاب دی اهل کتاب تاسو ایمان نوړي وړاندې د دې ورځې چې موږ تاسو باندې عذاب برول تاسو شکلونه مسخ کو د خالی پوره چې چا کار کړل لکه د داوود علیه السلام قوم چې هغه شان آزاد در باندې راوړي دا غي نوړان تاسو ایمان نوړي او بیا د مشرک د پاره چې معافي نه کې ذکر کیږي نو فرمایي یا ایها الذين آمنوا مؤمنان لا تقربوا الصلاة تاسو منځدیکی ګمانځ توان تم سکار او حال دار چې تاسو پنه شکی حتی تعلموا ما تقولون تر دې پورې چې تاسو پیږي پاس چې تاسو په مانځ کې وایي ولا جنوبا په حالت د جنابت کې تاسو منځدیکی الا عابر سبیل حتی تغتسلوا مگر که تیریدون کی پلار باندی پا جماعت کے تردی پوری چه تاسو غسل اکی وَإِن كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ او کچر تاسو بیماران یا پا سفر کی او جا احد منکم من الغائط را یا راشی او کستاسو دا او دسماتینا او لامستم النساء یا تاسو بی بیان سر نزدیکت کڑی جمامو کڑی فلم تجدوا ما ان فتيمموا تاسو بیانمو میوبونو تاسو تیممو کئی سعیدا طیبا پپاکا خور باندی فامسحوا بوجوهکم وایدیم منو پستاسو مسو تلاسنو راکاگی پمخنو پلاسنو باندی ان اللہ کان عفوا غفورا بیشک اللہ پاک عفو کون کی بخون کی ذات دی علم ترت نگوری للذین کسانتا اوتو نصیبا من الكتاب چی دیتے ہوئے سور کرشد کتاب یعنی تورات یشترون الدلالت دی اقلی گمراہی ویریدون ان تدل السبیل و دی غواری چی تاسو مسلمانان کاگ کی دنی غلارینا واللہ اعلم بیادائکم او اللہ پاک خفی دی ستاسو پا دشمنانو باندی وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا او کافی دی اللہ پاک ولیا دوست وکفا باللہ نصیرا کافی دی اللہ پاک مددگار من الذین ہادو بعد دی خلقنا چاہی یہودیان دی یحرفون الکلم عن مواضعی دی تحریف کی دا کلموں کی دا خپل زینا ویقولون دیوائی سمعنا منگستا خبر ووری دیواسوینو منگی نمنو نا فرمانی کو واسمع او توور پیغمبرا غیر مسمعین دا سے خبری چی تی اوری دل نغواری وراعنا او راعنا لفظوی لیم بیل سنتم دی تاوی پا دی بانخ پلی جبی وطعانن فی الدین او دی عیبون لٹی ٹوکی کی پا دین پسی ولو انم قالوا سمعنا کچر دوی ویلی وی چه منگا ووری دلواتوانا او منگا تابداری کو واسمع وانظرنا او توورا وانظرنا او تمنگ تمہلت راکا لکان خیرا لهم دا لفظ دا وانظرنا دا راعنا پزیبان دی دا پارا دیر بہترو واقوام او دیر صحیو ولیکن لعنهم باللہ بکفرم لیکن پا دیبان دی اللہ پاک لعنت لیگی دا دی پا کفر وجبان دی فلا يؤمنون الا قليل پس دی ایمان نروڑی مگر کم کسان یا ایوہ الذین اوتوا الكتاب اے اہل کتاب یہودیانو آمنو تاس ایمان نوڑی بما پاک کتاب نزلنا چمنگ نازل کردی قرآن مصدقا تصدیق ان کی لما دا کتابنو ماکم چی تاسو سردی من قبل ان نتمس وجوهن وړاندې دینه چې موږ مسخ کو ستاسو مخونه فنردها على ادبارها موږ راواړو دي لره ستاسو په شاګانو باندې او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت یا موږ لعنت لګو په دوی باندې لکه څنګه چې موږ لعنت دیګلو د خالق ورځ بخکار کوونکو باندې
وکان امر الله مفعول د کار د الله پاک کړل شوی ان الله لا یغفر بشک الله پاک نه معاف کوي ان یشرک به چې شرک شي په الله باندې ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او معاف کوي الله پاک ما سوا د چاته چوغواړي ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما چې شرک کو په الله باندې د اوتړ په الله باندې غټ درو غټ ګناه الم تر تنګور للذین کسانو تزکون انفسهم چې دی صفاح کار کوي خپل ځانونه د خپل ځان پاکي خپل باندې بیانې بل الله یزکی من یشاء بلک الله پاک یزکی پاکی ما من یشاء چاته چل غواړي يهوديان عیسایان وی جنت زمنګ دی خپل ځان تخوي يهوديان وی نحن ابناء الله واحد بومنګ د الله زامن او د الله دوستان یو ځان تخپل نیکان وی پدی باندې دی پیچ نیکی کول د بندکا د انسان ته پاک ول د الله رب العالمین اختیار دی چې انسان کم پاکي ولا یظلمون فتیلا او پدی باندې به ظلم نشي کول فتیلا د یوی زری برابر د کجوري په اډو کې باندې چې کم نری تار وی هغه تار ته فتیل ویلی شي او د کجوري په اډو کې باندې چې کم خال وی ناقی ته نقیر ویلی شي او د کجوري په اډو کې باندې چې کم پوست کې وی هغه ته قطمیر ویلی شي انظر تو ګوره کیف یفترون علی الله الکذب څنګه تړي دا خلق په الله پاک باندې درو وکفا بی اثم مبین او کافی دی پدی بند باند دراہکار گنا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب پمخی رکوع کی د اهل کتاب و مذمت بیان شو اس پدی رکوع کی د اهل کتاب و یہودیان و مذمت ذکر کی مکہ مکرمہ کی مشرکان اوسیدل یو پیرا د یهودیان او یا کسان مکی مکرمه تراغل د مشرکان سره معاهده کوله چې موږ ستاسو سره مرګیتیا کو احد د غزان بعد او د خندق د غزان وړاندې چرال دی مشرکان تپوس د یهودیان او مولیان نو کو چې تاسو یو تپوس کو چې موږ خلک په حق یو او کنه دا پیغمبر علیہ السلام او دا صحابه په حق باندې دی یهودیانو دی مشرکانو ته تاسو په حق باندې ای او دا پیغمبر علیہ السلام او دا صحابه په نه حق دي کافرانو ته خووی دی یهودیانو مولیانو او مسلمانانو صحابه پیغمبر علیہ السلام ته خو نوی الله پاک په دغه موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم تدا آیاتونه نازل کړل چې دا داسې خلق دي سره دي چې دي ته تورات کتاب مرکړل شوی دي او دی بیان په هغه باندې عمل نکي کافرانو تخوی د مسلمانانو په مقابل بل د دې دومره شومتوب او بخل لري چې دې د سمالکان ندي کله زری مالکان مې دي بچاله سور کړي نه وي او دی د مسلمانانو سره حسد کوي د نبی علیہ السلام په نبوت او په قرآن باندې بل کافران انجام ذکر کیږي چې الله پاک کله جهنم ته کافران واچي دا سرمنه په اور باندې اوس وځي الله پاک به دې د سرمنه بیا راتازه کی د دې د پاره چې د جهنم د عذاب په خیر طریقې سره ډېر سزا سره دی اوسکی بیا د مؤمنان انجام جنت ذکر کی چاچ ایمان وړنه ک اعمال وکړ الله بوله جنت ورکی او بیا الله پاک امانت په باره کې فرمایي چې تاسو امانتونه خپل اهل ته اوس پاره امانات درې قسم دي یو حقوق الله دي دویم حقوق العباد دي او دریم حقوق النفوس دي د خپل ځانونو انسان خپل نفس حق هم ادا کوي د نور بندگانو حق هم ادا کوي او د الله جل شانه حقوق به هم ادا کوي نو دا امانتونه دي او بیا الله رب العالمین مسلمانانو ته کامیابی اصول بیانې تاسو د الله منئ د الله د رسول منئ او چې کله د الله پاک او د رسول علیہ السلام د تابعدارۍ نه بعد د مجتهدین منئ
یو مسله باندې نه پوهېږي نو د پوهو تابعداري کول دې ته تقلید وي. دا دلیل د تقلید دی. اولی الامر پکې راځي. اولی الامر نه مراد عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله رضی الله عنهم فرمایي چې دین مراد فقها او مجتهدین دي. د الله منئ، د پیغمبر علیه السلام منئ، او د مجتهدین منئ، او د مجتهد تابعداري ته ویل شي تقلید. نو دا څلور مذهب مسلمانان چې تقلید کوي دا د قرآن د آیت نه ثابت دي. موږ چې په مذهب باندې روانو دا د ځان نه یو ګوري، دا د الله جل شانه په ارشاد باندې روان. الله فرمایي د مجتهدینو تابعداري کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد لوی عالم د دین نه به په دین کې مسلې راوستې شوې، د قرآن او سنت نه استنباط او استخراج د مسائل کول شو. نو د هغې تابعداري چې موږ کوو دا د الله په حکم کوو، او د مجتهد د تابعداري حکم الله کړی دی. نو د مجتهد تابعداري ته ویلی شي تقلید. نو څلور مذهب مسلمانان دا چې تقلید کوي په مذهب چلیږي دا د الله حکم دی. نو فرمایي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، آیتن ګوره کسانو ته چاغي ته ورکړې شوې دا حصه د کتاب نه، یؤمنون بالجبت والطاغوت، د ایمان لري بالجبت د بت والطاغوت او د شیطان. ويقولون للذين كفروا، او دوی وی هغه خلکو ته چې کافران دي هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا، دا کافران ډیر په هدایت دي د مؤمنانو نه په لاره کې. اولئک الذین لعنهم الله، دا خلق دي چې الله پاک په دوی باندې لعنت وي. ومن یلعن الله فلن تجد له نصيرا، پچا چې الله پاک لعنت وي ته ونه مومي د هغه دپاره څوک مددګار. ام لهم نصیب من الملک، آیشتر دوی دپاره څه حصه د بادشاهۍ. فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، پس په دغه وخت کې که چېرې وي نو دوی به نه ورکوي خلکو ته ضربر، دونه شومان او بخیلان دي. ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، دی آیا دی حسد کی خلکو سره پاغه څه چې الله پاک دوی ته ورکړی خپل فضل یعنی نبوت د صحابو سره دی حسد پدې کوي. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت او آتیناهم ملکا عظیما، پتا کې سن موږ ورکړی ابراهیم علیه السلام آل ته کتاب او حکمت، پوهه د دین یا علم سره د عمل موږ ورکړی هغې ته لویه بادشاهي. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، پس بعضې کسان د دې یهودیانو ایمان وړ په دې پیغمبر باندې او بعضې د هغې نه اعراض وکړو. وکفا بجهنم سعیرا، او کافي د جهنم په سوځولو کې. ان الذين كفروا بآياتنا، یقینا کسان چې کفر کړي دي زموږ په آیاتونو سوف نصلیهم نار، زر د چې موږ به داخل کړو د جهنم ته. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هر کله چې وسوځېږي سرمنې د دوی موږ به بدل کړو د دوی سرمنې علاوه د هغه ولنو نه د پاره دي چې دی خو اوسه کې عذاب. ان الله کان عزیزا حکیما، بېشک الله پاک غالب حکمت والا ذات دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او کسان چې هغه ایمان او عمل نه کړي د نیکۍ، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، زرد چې موږ به داخل کړو داسې باغونو ته چې بهیږي بلاندې د هغې د اون نهرونه دي به همیشې پای کې لهم فیها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا، د دوی دپاره پکې بیبیانې وي پاکي، موږ به داخل کړو دوی ظلا ظلیلا ګڼ سوري ته. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، یقینا الله پاک حکم کی تاسو ته چې تاسو ادا کړئ امانتونه خپل اهل ته. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، او کله چې تاسو فیصله کوئ په مابین د خلکو کې فیصله کوئ په انصاف. ان الله نعم ما یعظکم به، بېشک الله پاک تاسو ته ډېر ښه نصیحت کوي په دې ارشاد سره. ان الله کان سمیعا بصیرا، بېشک الله پاک دی اورېدونکی او لیدونکی ذات. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا رسوله، اے مومنان د الله تابعداري وکړئ، د پیغمبر تابعداري وکړئ. و اولی الامر منکم، او د مجتهدینو تابعداري وکړئ، او د مجتهد تابعداري ته ویلی شي تقلید. نو تقلید د الله په حکم باندې کولی شي، نو تقلید عبادت شو. کم خلک چې تقلید ته شرک وي د الله پاک د ارشاد تم
اغا نسبت د شرک دا د دی په جهل باندې دلیل دی فإن تنازعتم في شيء پس که چرې تاسو اختلاف راشي مجتهدینو په یو مسله کې فردوا الى الله والرسول تاسو واپس کی دا مسله د الله کتاب او د پیغمبر شهادت ہوتا ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر که چرې تاسو ایمان لرئ په الله پر ورځ اخر باندې ذلك خير واحسن تاویلا دا واپس کول د الله کتاب او سنت ته دا ډېر بهتر دي او احسن التاویل او ډېر ښه انجام والدي الم تر الى الذين يزعمون مخکې رکو کې د اهل کتاب او مذمت بیان شو اوس په دې رکو کې د يهوديانو مذمت ذکر کیږي یو پیرا د یو يهودي او د یو منافق په منځ کې اختلاف راغی منافق بشر نمو نو منافق وی دا فیصله موږ د يهوديانو مولا توړو کعب بن اشرف ته وړو دا د يهوديانو مشر او د يهودي وی چې نه دا فیصله نبی عليه السلام ته وړو اخره کې فیصله نبی عليه السلام ته یوړه نبی عليه السلام فیصله وکړه چې په دې کې دا حق د يهودي دی بیا دې سړي د منافق وی دا فیصله وسړو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته بلکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته اغیم فیصله وکړه چې دا حق د يهودي دی اخره کې وی عمر فاروق سیب ته وړو عمر فاروق رضی الله عنه ته چراغ لل عمر فاروق رضی الله عنه ته دی يهودي وی چې دی یو فیصله زمونږ نبی علیہ السلام وکړه دویمه فیصله زمونږ ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړه او دوی چې دا فیصله عمر فاروق سیب ته وړو هغه ضرور زم کور ته دنه شو تورې راواغته منافق نه سر کټ کو چې کوم انسان د الله د پیغمبر فیصله نه مانی داغه په باره کې د عمر فیصله دادا الله پاک د آیاتونو نازل کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله عنه ته په دغه ورځ باندې او فرمایل چې جبرئیل علیه السلام راغی او هغه چې عمر فرق بین الحق والباطل د حق او د باطل په منځ کې فرق وکړو فسمي الفاروق نو دته نن نوم ملو شو فاروق دی فیصله باندې حضرت عمر ته نوم ملو شو فاروق حق او باطل فیصله وکړه منافق پنا حق او داغه نه سر کټ کو او په دغه خبره کې حق د يهودي هغه ته فیصله ورکړه بیا د خپلوان رال وای زمونږ مسلمان تاسو مړ کړی دي د دروغ باندې شروع کې نبی علیہ السلام تعالی فرمای دي ته نصیحت وکا او د الله پاک د عذابون دی او يروا کچره دی الله پاک نه معافي غوښتي وي پیغمبر علیہ السلام دی د پاره معافي غوښتي وي نو دی د پاره معافي شوی او بل دا منافقان دي چرته پتا باندې فیصله نه کوي کچره موږ په دې باندې jihad پرس کړی وي نو دا منافقان چرته هم داسې نه دي چې دی به jihad کړی وي ځکه دی د jihad نزان فټي او کباځي پکې کولم صرف د شرم نه بچ کول لپاره ځان په دې وجه باندې او بیا الله پاک انعام والا خلق ذکر کوي چې انعام والا خلق هغه پیغمبران صدیقین شهدا صالحین دي مخکې سورې فاتحه کې تفصیل ذکر شوی نو فرمایي الم ترى تنغور للذين كسانت يزعمون انهم امنوا چي ګمان کې چې بشک دي ایمان نوړي دي بما انزل اليك په قران باندې وما انزل من قبلك په کتابونو باندې چوڑان نازل شي استانه يريدون غواړي دي ان يتحاكم الى الطاغوت جدي فیصله يوشي د يهوديانو مولا كعب بن اشرف تا وقد امروا ان يكفروا به او حال جديد حکم شدید انکار کی د يهودينا ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا او غواړي دا شیطان چې دی گمراه کی په گمراهی لري سره واذا قيل لم تعالوا هر کله چې دی تو ویل شي تاسو راشي لا منزل الله د الله کتاب ته وإلى الرسول پیغمبر علیہ السلام ترایت المنافقین تبوین منافقان یسدون عنک سدود دی بیاراس کی ستان پیراس کول سره فكيف اذا اصابتهم مصیبت سنگحال وی کله چراشی پدی باندې سم مصیبت لکه منافق دا قتل بما قدمت دی په سبب دا کار چکړی دی په خپل الله سنت مجه کې حلفون بیا دی راضی تا يحلفون بالله دی بقسمنا کوي په الله باندې ان ارادنا الا يسان والتوفيق یقینا زم ارادنا مگر د صلح کولو په خپل منس کې
وتوفیقا او د موافقت راوستلو په مابین د دواړو مخالفینو کې د اختلاف په صورت کې ولکن الذین یعلم الله ما فی قلوبهم دا کسان دي چې الله پاک پیژني هغه نفاق چې دي په زړونو کې دي فاعرض عنهم پیغمبر علیه السلام ته اعراض وکړه دوی نه وعظهم دي ته نصیحت وکړه وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا تو وینا وکړه دوی ته په تنهایی کې قولا بلیغا وینا پر اثر او يرو دوی د کفر د انجام نه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله او موږ نه لګلی څو پیغمبر مگر د پاره دی چې د تابعداري شه د الله په حکم باندې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم کچری دی ظلم کړي په خپل ځانونو باندې جو ک بیا راغلی تا د پیغمبر علیه السلام فاستغفر الله پس دی په خپل بخنه غوښتي د الله پاک نو استغفر لهم الرسول او بخنه غوښتي د دې د پاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم خامخاب دی مونږ الله پاک توبه قبلون کې رحم کون کې ذات فلا وربك قسم دي ستا پر رب باندې لا يؤمنون حتى يحكموك ایمان نروي تر دې پوهې چې دا فیصله کوونکی جوړ کی فيما په مسله کې شجره بینهم کې اختلاف د دې په خپل منځ کې پاغي راغی ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا بیا دې نمومي په خپل منځ کې په خپل ژوند کې تنګي مما دا غسنا قدوه د جتا کوم فیصله وکړه ويسلموا تسليم دي ځان سپاري په ځان سپارلو سره ولو ان كتمنا عليهم ان يقتلوا انفسكم کچره موږ فرض کړی په دې باندې چې تاسو قتل کې خپل ځانونه او اخرجوا من دياركم يا تاسو باسي خپل ځان د خپل کورونه ما فعلوا الا قليل منهم دی بلا کار نو کړ مګر ډېر کم کسان د دوی نه ول ان فعلوا ما يعظون به کچري به شک او دوی چې دی کړه هغه څه چې پای باندې تنصیحت کول شي لکان خير لو ما شد تثبيتا دا بردي د پاره خو ډېر ښه مضبوطه کون کې به د ژوند دوی وای د الله تینا په دا وخت موږ ورکړي دي د ملت الناظر نازیما د خپل جانب ډېر ثوابونه ول هادینا صراط مستقيما موږ بخامه هدایت کو دي ترانه غلاره ومن يطع الله والرسول چا چې تابعدار د الله او د پیغمبر وکړه فولک مع الذين انعم الله عليهم فذا کسان چې دي بدا کسان سره چې انعام کړ الله پاک پاکي باندې من النبيين چې پیغمبران دي او صدیقین دي او شهدا او شهیدان او صالحین او نیکان دي وحسن اولئک رفیق او دا ډېر خدي په اعتبار د مرګ اتیا سره ذلك الفضل من الله دا فضل د الله پاک د کفا بالله علیما او کافی د الله پاک فی یا ایها الذين امنوا خذوا حذرکم فانفروا فمخکې رکوع کې د منافقانو د منافقت یو واقعا بیان شو اوس په دې رکوع کې د منافقانو نور احوال ذکر کیږي د مسلمانانو د جهاد هغه شوق او جذبه ذکر کیږي چې مسلمانانو ته کله د جهاد ویل شي دا مسلمانان جهاد لا د وړوکې جماعت او لوی جماعت په هر صورت کې تیاری او دا منافقان چې دی په جهاد کې سستی کوي د جهاد حکم شي دي شاته پاتې شي لکه په جهاد کې مسلمانانو ته تکلیف ورسیږي او دوی ورسره شریک شوي نه وي دوی په موږ باندې الله فضل وکړي ځکه موږ بچ شو موږ جهاد لاله نه کړي موږ هم داسې مړ شو موږ باندې الله فضل وکړي او که کله مسلمانانو ته غنیمت ملو شي بیا دا منافقان وای چې زمونږ هم په چې دی جهاد کې موږ هم شرکت کړی وي نو موږ ته هم دا شان کامیابي ملو شوی او دی وای چې دا مال ماته ملوي دا زما لویه کامیابي د منافق د کامیابی سوچ دا دی چې دا مال ملاوېدل الله پاک فرمایي جهاد د الله د رضا لپاره که انسان شهید شو او که انسان غازی شو په هر صورت به تلوي ثوابونه ملاوي او بیا الله پاک مسلمانانو ته جهاد ترغیب فرمایي چې تاسو ول جهاد لنځي ډیر مسلمانان کمزوري په مکه مکرمه کې د کافرانو نه تنگ دي غي دعاګانې غواړي چې موږ د دې ظالمانو د کافرانو د مکې نه خلاص کا تاسو ول جهاد کې نه شریکيږي یا د مسلمان د جهاد او کافر د جنگ فرق ذکر کړي مسلمان جهاد کې د الله د رضا لپاره او کافر جنگ کې د شیطان د رضا لپاره د مسلمان په جهاد کې اجر او د کافر په جنگ کې هغه کې عذابونه دي نو الله جل شانو فرمایي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان خذوا حذرکم تاسو واخلي ځان سره خپل اصلاحي اسباب د جهاد
فانفروا ثبات پس تاسو اوزی پا جماعتنو کی او انفروا جميعا یا تاسو اوزی جہاد دا پارا پلوی جماعتو لشکر کی وَإِنَّ مِنْكُمْ بِشَكَ پتاسو کی ظاہراً چی تاسو کی داخل دی حقیقت کے منافقان دی لمن قام قاغا دی لیبتیان چی دی قام قارستو کی دا جہادنا فین اصابتکم مصیبتن پس کچھر ورسی کی تاسو مسلمانان تسو مصیبت شہادتون راشی قال نویدا منافق قد انعم اللہ علی اذ لم اکم معهم شہیدا فتاقی سر انعام کرد اللہ پاک پا ما بانز کزنوم دا دی سر یوزیشی پا جہاد کی و سر جہاد لنوم تلی وَلَيْنَ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ کچری ورسیگی تاستا مسلمانانو فتح او غنیمت دا اللہ لیقولن خام خوابوی دا منافق کأن لم تکن بینکم و بینہو مودہ گویا چنو پا ما بین ساسو دد کس اس قسم تعلق دی بسوی یا لیتنی کنتو معم فافوز فوزا عظیما کاش چیز ردوی سر مرگر شیما تم دا کامیابی ملو شیمال بمی حاصل کروی دا اللہ رضای مقصود نی مال مقصودی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَكَادِ چی جہادو کی دا اللہ پاک پلار کیا خلق چاگئی یشرون الحیات الدنیا چاگئی غرقی جند دنیا بالآخرتی پا مقابل دا آخرت کی کافران مراد دی وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ اور اغسوک چاگا جہادو کی دا اللہ پاک پلار کی پس دی شہید چی او یغلب یا غالب راشی غازی شی واپس راشی فسوف نوتی اجر عظیما پس زردہ چمنگ بور کدی تلوی ثوابنا اما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ او سشوی دی پتا سو باندی مسلمانان جے تاسو جہاد نکی دا اللہ پاک پلا رکی والمستضعفین من الرجال والنساء او کمزوری دا مسلمانانونا ناری نونا والنساء دا زنانونا والولدان دا ماشمانونا الذین اغا یقولون چوی دا مسلمانان پا مکہ مکرم کی مظلم دی کافران پی ظلمون کی دی دعاگان غواری ربنا اے رب زمنگا اخرجنا من هذه القریتی توبا سمنگ دا دی کلمہ کینا الظالم علوها چه ظالم آل ددی مکی وجعل لنا من لدنک ولیا تو گرزمون دمون دا پارا سوک دوست وجعل لنا من لدنک نصیرا تو گرزمون دا پارا دخ پل جانبنا مددگار الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ اغا خلق چاگی ایمان روڑی جہاد کی دا اللہ پلا رکی دا اللہ دا رضا دا پارا والذین کفروا اوا کسان چی کافران دی یقاتلون فی سبیل الطاغوت دی جنگ کی دا شیطان پلا رکی فقاتل اے مسلمانانو تاسو قتل کی اولیاء الشیطان یاران و دوستان دا شیطان انکی دا شیطان کان ضعیفا بے شک تدبیر دا شیطان چی یقینا دا کمزور دی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین